نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو دا نننۍ ویډیو ډېر اهمه ده، ډېر بهترین ټاپک دی. زه تاسو ته یو څو خبرې کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو دا ویډیو لږ وګورئ، بیا زه تاسو ته چې کوم دی یو څو خبرې کوم. محترمو، تاسو د دې مولا دا خبرې واورېدلې چې دا په دې کې دا خبره کوي، لکه بخاري شریف کې دا حدیث مبارک نقل دی چې کله یو انسان او بنده په قبر کې کېښودلی شي او خلک د هغې نه لاړ شي، نو دا چې کوم دی لا یسمع قرع نعالهم، دا د خلکو چې کوم دی د خپو هغه کشانو هغه اواز اوري دا مړی. نو دا اعتراض کوي چې دا دیو نه پوهېږي او دیو د نحوې صرف نه خبر نه دي، او اصل کې دا یسمع قرع نعالهم دی، او دیو وایي چې لا یسمع قرع نعالهم وایي، نو لہذا دیو د نحوه صرف زده کړي. محترم صاحب، زه ستا نه اول تپوس دا کوم، یسمع دا صرف مطابق خو چې کوم دی دا صحیح صیغه ده، یسمع معلوم صیغه صحیح ده، یو باب معلوم دی، دا صیغه مونږ د ځان نه جوړه کړې ده، هېڅ باب نشته او بس د خلکو د ځانه جوړه کړې ده. دغه رنګې قرع نعالهم مونږ منصوب یې دی او مفعول به حدیث کې چې کوم دی ثابت دی منصوب دی، نو مفعول به هم منصوبو. نو دی وخت کې چې زه د صرف صیغه هم صحیح وایم چې د هغې باب هر څه معلوم دي، مفعول به هم منصوب یم، او ته اعتراض کوې چې دیو په نحوه صرف نه پوهېږي، نو زه نه پوهېږم چې دا مفعول به تا دپاره هم مجرور کو که مرفوع کو که څه وکړو، او دغه رنګې چې کوم دی دا د یسمعو نه بل باب بل څه جوړ کړو که څه ورڅه وکړو چې ته یې دیو نه پوهېږي، زه یم ته نه پوهېږې. ځکه بخاري شریف چې کوم دی هغه رواله په خپله که نظر د کار کوي، بخاري شریف رواله په خپله وګوره. بخاري شریف کې چې کوم دی هم بالکل صراحتا هم دغه خبر ده چې لا یسمعو قرع نعالهم. دغه رنګې باب چې دی باب المیت یسمع خفق النعال، یسمع هم معلوم دی، هلته ورسه خفق النعال چې کوم دی منصوب دی. دغه رنګې چې کوم دی تاسو کتلی شئ عمدة القاري د بخاري شریف چې کوم دی مشهور چې کوم دی شرحه ده، بدرالدین عینی رحمه الله لیکلې ده. دلته چې کوم دی تاسو عبارت وګورئ، هلته بالکل دغه رنګې ده لا یسمع قرع نعالهم دی. دغه رنګې تاسو کتلی شئ فیض الباری، په دې کې بالکل عبارت دغه دی لا یسمع قرع نعالهم. دغه رنګې تاسو کتلی شئ نصر الباری، په دې کې هم دغه عبارت دی لا یسمع قرع نعالهم. نو زما محترمه، زه نه پوهېږم چې دا بخاري شریف عبارت هم غلط دی، دا عمدة القاري عبارت هم غلط دی، او دا رنګ چې کوم دی د فیض الباری عبارت هم غلط دی،
د نص الباری بارزم غلط ته ستا په نسبت باندې بدی دنیا کې یو کتاب هم نشته چې باغی کې دا عبارت صحیح وي ټول چې کم دی غلط لیکل دی ټول کتابونو کې بار غلط دی ته دا چې کم دی شیخ الکل فی الکل راغلی ستا په نسبت باندې دا عبارت صحیح دی خلکو له بسترو کې شګ ما چوا چې کوم عبارت د بخاری شریف دی ال د څنګه راغلی دی تا هغه نه منې ته د هغې شروحات نه منې ستا په نسبت باندې چې کم دی دا عمدة القاري والا هم دا نه پوهېدو دغه رنګې چې کم دی فیض الباري والا هم نه پوهېدو دغه رنګې چې کم دی نصر الباري والا نه پوهېدو او چې کوم بخاری شریف کې عبارت دی هغه لیکل شوی دی بس دوی هم نه پوهېږي بس دا ته راغلی به د دنیا کې چې ته پوهېږې نور څوک نه پوهېږي نو اول ته ځان خبر کا عبارت کې یا خو ته دجل کې دروغ وې دوکه کې عبارت صحیح نه وې او یا چې کوم دی د سره ته د نحوي صرف نه خبر ته په موږ باندې رد کې خو زه هم ته نه خبر که ته خبر وې نو ته چې کوم دی د هر څه ورته وګوره يسمو فعل له په دې کې هو ضمیر فاعل له قرع نعالهم مفعول به دی ته ولې چې کوم دی نائب فاعل جوړه ته نه خبر د نحوي صرف نه او واجبه خبره ده چې مولانا صاحب دا وایي چې تاسو په نحوي صرف نه پوهیږئ او بیا وایي چې لا يسمو قرع نعالهم وای د دې معنی دا د چې ژوندۍ اوري عجیبه خبره ده په دې کې د ژوندولو بس کم ځای کې دی او یسمو د مجهول څخه د معلوم ده ته خو د اورېدلو معنی چې اوري دا خو د معلوم څخه معنی کې او د معلوم د صيغه معنی کې تا د زما چیلنج دی چیلنج که چې تا ماته د یو عالم نه د یو محدث نه د یو شارح نه چرته دا معنی راوخوله چې لا یسمو قرع عالم دا معنی لکه څنګه چې تا کړله ستا فتح زما شکست ستا پر راز باندې بیات کوم ستا څه پنځپیره کېږم خو ان شاء الله قیامت راتلی شي دا ترجمه ته ماته داسې نشي ښولی چې لا یسمو قرع عالم معنی دا چې ژوندي اوري مهرباني وکړه چې کله نه پوهېږې نو بیا په نور بس خبرې مه کوه او د نور خلاف چې کوم دی خلو مه کولاوه دغه رنګ محترمو ته وې چې کوم دی دا د قرآن پاک چې کوم د ټکراو راځي ستا په نسبت باندې مقصد دا شو چې دا مسله بالکل اتفاقي ده په دې کې د سره اختلاف نشته نو ځکه د قرآن پاک ټکراو راځي دا چې کوم دی درست نه ده او دا بالکل لا مسله دا مسله خو محترمو اختلافي ده نصوص بعض طرف ته چې کوم دی اورېدو دي بعض طرف ته چې کوم دی نه اورېدو دي مسله چې کوم دی مختلفي ده فتاوا دارالعلوم دیوبند جل نمبر 5 صفحه نمبر 364 پدې باندې ته وګوره پدې باندې سوال شوی دی په سوال کې دغه خبره کیږي چې شاه عبدالعزیز صاحب هغه د څوک چې سماع الموتان منکر دی دته کافر ویلې دی سوال دا کیږي نو جواب کې دا خبره کوي چې دا مسله خو د ائمه مجتهدینو په منځ کې مختلفي ده او دا هغه مخکې وخت نه چې کوم دی په دې کې اختلاف شروع دی د صحابو د وخت نه چې کوم دی مختلفي ده نو اوس دې مسله کې چې یو مسله او نصوص متعارض راغلي دي نو په داسې مسله کې به څنګه چې کوم دی شاه عبدالعزیز رحمه الله به چې کوم دی سماع الموتى منکر ته کافر ووایي نو محترمو هغه به وګوره دغه رنګ چې کوم دی ته په دې پسې دا جواهر القرآن د شیخ پنډي سے تفسیر چې یادېږي او تاسو به فخر کوئ هغه هم لیکل چې دا د صحابه کرامو د وخت نه مختلفي ده په دې کې دواړو طرفونو چې کوم دی هغه نصوص صحیح موجود دي نو څرنګه ته چې کوم دی دا مسله چې کوم ستاسو خبر نه معلومیږي چې دا اتفاقی ده نو دغه شیخ صاحب دې نه پوهېدو دا دارالعلوم دیوبند والا دا هم نه پوهېدو ستا په نسبت باندې ټول خلک غلط دی بس ته صحیح راغلی او ستا چې کوم ملګری دی دوستان دي او کم چمچې دي جو هغه به صحیح نور په دنیا کې ستا په نسبت باندې چې کوم د ټول علما هم درست نه دغه کتابونه هم درست نه دي دا شروحات هم درست نه دي نو محترمه داسې دجل مه کوه دروغ مه وایه او دا مه وایه چې دوی په نحو صرف نه پوهېږي الحمدلله چې کوم دی مونږ چې کوم پوهېږو زه هم انشاءالله هغه به ته نه پوهېږي په مونږ داسې غټې خبرونه څه نه جوړېږي چې زه هم بس داسې پوهېږم ته نه پوهېږي نه هر سړی په خپل ځای باندې ښه پوهېږي داسې خبرې مه کوه دجل نه کار مه اخله دوکه مه کوه دروغ مه وایه نو محترمو دا کوم خبره چې دا کړې وه ما د خبرې جواب وکړو نو دلې پکار دی چې داسې غلطې خبرې نه کوي که نه آینده لپاره به د هغې چې کوم دی مضبوط جواب کوو الله رب عزت موږ د غلط خلکو نه وساتي الله رب عزت موږ د دجل دوکې او فریب نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین